یو سړی په بل وطن یا په بل شهر کې اوسیږي او د مالدار دی، د خپل مال نه زکات وباسي، نو آیا دا زکات به دی په دغه ځای کې ادا کوي چې چېرته اوسیږي؟ یعنې دغلته ادا کول لازمي دي که نه خپل وطن او خپل شهر ته غریبانانو ته یا رشته دارو ته مستحقو ته دا زکات لیږلی شي؟ دا مسله څنګه رجي؟ یو را سره دا مسله وپېژنئ. دویمه را سره دا مسله وپېژنئ چې په یو کس باندې ستا قرض دی او هغه غریب دی او مستحق دی، نو آیا دغه قرض ورته په زکات کې حسابولی شي که نه شي حسابولی؟ دغې سره زکات ادا کیږي او که نه ادا کیږي. دوه مسلې شوې. درېیمه مسله را سره دا وپېژنئ چې کله ته زکات چاله ورکې نو په هغه ټیم کې په خوله باندې دا ویل ضروري دي چې دا پیسې په زکات کې قبول کړه، که نه ستا په زړه کې چې کم نیت دی هغې سره زکات ادا کیږي. دا مسله څنګه رجي؟ دا درې ضروري مسلې را سره وپېژنئ. ګوره اوله مسله دا ده چې ته په بل وطن یا په بل شهر کې اوسېږي او مالدار او د خپل مال نه زکات وباسې، نو ستا دپاره بهتره مسله دا ده، ګوره بهتره طریقه دا ده چې دا په کوم ځای کې ته اوسېږي او دلته غربا او مسکینان او فقرا شته دی، نو ته دقلته زکات ادا کړه. ټیک شوله که نه؟ که د دې باوجود چې دلته فقرا او مسکینان شته دی او ته خپل وطن یا خپل شهر ته زکات لیږې، نو دا عمل به ستا دپاره څه وي جي؟ دا به مکروه وي. دا عمل به ستا دپاره مکروه وي، خو دا ځان سره یاد ساته چې بیا هم ګورې زکات ادا کیږي. زکات ادا شو خو دا عمل ستا دپاره څه دی جي؟ دا مکروه دی. دا یاد ساته. او دا که داسې ده چې ته په کوم وطن یا شهر کې اوسېږي که نه دلته فقرا او مسکینان نشته یا ډېر کم دي، او یا دا ده چې ته ستا په رشته دارو کې مستحق خلک فقرا او مسکینان ډېر دي، نو بیا افضل او بهتره دا ده چې ته خپل شهر او خپل وطن ته څه ولېږي؟ زکات ولېږي. بیا دغلته مکروهوالی نه راځي، بیا افضل او بهتر عمل دا دی چې دا زکات ته هغه مستحقو ته څه کړي؟ هغوی ته ولېږي، رشته دارو ته یا نورو غریبانانو ته. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې په یو کس باندې ستا قرض دی، نو آیا قرض هغه ته په زکات کې حسابولی شي که نه شي حسابولی؟ نو ګوره قرض هغه ته په زکات کې نه شي حسابولی، ځکه چې زکات کې دلته نیت چې کوم دی دا ضروري دی چې کله ته د خپل مال نه پیسې را جدا کړې یا د په هغه ټیم کې نیت کړی د زکات پیسې د خپل مال نه را جدا کړې، هغه ټیم کې د نیت کړی دی، نو که بیا د چاله ورکړې غریب او مستحق له، نو که بیا د ورکولو په ټیم کې نیت نه مو، خو تا اول نیت کړی، نو زکات ادا شو. یا چې د کله د مال نه پیسې را جدا کولې په دغه ټیم کې خو د نیت نه دی کړی، خو چې کله غریب له ورکې په هغه ټیم کې د نیت وکړو، نو بیا هم دې سره زکات څه شو؟ دا ادا شو. خو چې تا چاله قرض ورکړی دی، نو دا خو تا مخکې ورکړی دی، ټیک شوله؟ هغه خو تا د زکات په نیت باندې نه دی ورکړي، دا خو تا قرض هغه له ورکړی وي، نو اوس په هغې کې ته د زکات نیت نه شي کولی. په دې سره به زکات ادا کیږي نه. که چا غریب ته پیسې په زکات کې حساب کړي، نو په دې هغه قرض نو هغه به په زکات کې ورې نه ادا کیږي. د هغې بهتر صورت دا دی چې هغه عمره پیسې دي، مثلا 10,000 روپۍ په ستا قرض دي، هغه عمره پیسې دي د چا نه درېمګړي نه قرض راواخلي او تاله دې راوړي، ته دې ته هغه په قرض کې وصول کړي او بیا واپس هغه له په زکات کې څه کړي؟ دا ورکړي. ټیک شوله؟ نو دې سره د هغه قرض هم ادا شو او هغه دې دا پیسې واپس ویسي، چا نه چې راغیستې دي هغه له دې ورکړي، ځکه لږ وخت دپاره ترې راغیستې هغه له دې ورکړي، نو قرض هم ادا شو، زکات هم ادا شو، او واپس هغه چا نه چې راغیستې وي هغه ته خپلې پیسې ورسېدلې. دا پکې بهتر صورت دی، نو په دې طریقه به زکات ادا شي. دا دویمه مسله هم ختمه شوه. درېیمه مسله دا ده چې د زکات د ورکولو په ټیم کې په خوله باندې ویل دا ضروري نه دي، ګوره چې دا زکات کې قبولې کړه، ځکه ګوره بعضې رشته دار او مستحق به داسې چې هغې به دا عیب ګڼي چې ګوره ته ماله مطلب داسې راسه امداد نه کړې، د زکات پیسې راکړې، نو زکات د ورکولو په ټیم کې زکات اړو وایم، تا په زړه کې نیت کړی یا د پیسې د خپل مال نه را جدا کولې په هغه ټیم کې دا نیت کړی چې دا زکات پیسې دي، بس دغه نیت کافي دی. نو ټیک شو، نو رشته دارو ته اړو دا وایم چې بس دا زکات پیسې دي، ستا په نیت کې زکات شته ورکوله، وی یاره دا پیسې سري دا واله، بس دا زه تا سره امداد کوم، یا د اختر شو قدر دی یا د دا دی یا د دا دی، ټیک شوله؟ او ستا په نیت کې زکات دی، نو دې سره ستا زکات ادا شو. او په خوله دا ویل ضروري نه دي خامخا چې یاره ګینې دا ته په زکات کې څه کا دا قبولې کا. دا څو ضروري مسلې وي او ملګرو یې تپوسونه هم کړي او ډېرې اهمې دي، لهذا ستاسو خدمت کې گزارش ته چې په خپلې واورئ او شومتیا مه کوئ، دا مخکې ملګرو سره شیر کوئ. وصلی الله علی النبی الامین.